मुबारक मौजूद है, यानी कि जितने देखें खजूर के दरख्तों की बनी हुई है। ये बस्ती है हजरत अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक सहाबी रसूल थे। यहाँ पे उनका कबीला आबाद हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के, सहाबा कराम के दौर के 1400 साल पहले वाली ये घर मुबारक मौजूद है। आइए अपने भी घर देखें, अपने भी महल देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के भी घर मुबारक देखें। बिल्कुल आपके सीधे आप पे पहाड़ी पे ये ज्यादा घर मुबारक मौजूद है। आगे सामान बस्ती आएगी अलहमरा की, जहाँ हजरत पीर मेर अली शाह क्याम किया था। माशाल्लाह दा ताइब थे जी, दा ताइब गुरुने दी, दा आगा घर दे कला च नबी अलैहि सलातु वस्सलाम वही फरिश्ता राला और नबी अलैहि सलातु जिब्राइल अलैहि सलातु मखी कर लगाई शिष्य जोड़ी की दा को लगा दे साहिल मन की जगह हो तो वाला कभी आपको साला किसनो या घर लग गया जी और शिष्य वल में वल वहीं पकिन दे उसे रुपए दा जो कदे वाला वार कल्ला से तमन को आ रहा है से रोज बात की हाँ अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दा वही چې دا طائب کې مونږ یو دي او دا مخامخ چې کومه غر ښکاري دا وایي هغه غر دی. دا د طائب زوړ زړه علاقه ده. دا هغه لږ لږه سرات یې اوس هم ښکاري. نبي علیه الصلاة وسلام پسې جبرائیل علیه الصلاة وسلام راغی. وایي د الله رسوله وایي که ته وغواړې نو داسې ده چې دا غرونه به زه په دو باندې رایوځی کړم او دا خلک به ختم کړم. خو نبي علیه الصلاة وسلام ورته جواب ورکړو ماله د دې غرونه دا خوشبو راځي چې د دو راتلونکي وخت کې به چې دی هغه به مسلمانان وي. نو دا غر دی او یو مخامخ چې کومه غره ښکارېږي وایي چې دغه غر دی. نو دې دواړو طرف ته وایي جبرائیل علیه الصلاة وسلام اشاره کړې وه. اور دا چې کوم جماعت ته دا خلق ورته ډېر زیات ولاړ دی. ما وایي دا چې مسجد رسول دی ته وایي نبي علیه الصلاة وسلام په دې کې منځونه کړلي. دغلته کې چې دی دا چې کوم دغه ښایي دا کوم ځای چې جوړ شوی دی وایي دا هغه ځای دی چې نبي علیه الصلاة وسلام په دې باندې خلقو ته دعوت ورکړلی ولاړو پې. او دغلته کې ورته یو ګټه ده دنده خو هغه دغه پې نه ښکارېږي. وایي دا هغه ګټه ده چې په دې نبي علیه الصلاة وسلام وینه مبارکه په هغې باندې لګېدلې ده. او دا مخامخ چې کوم غر دی په دې کې دا کومې ټوټۍ چې ښکارېږي د موږ دې نږدې کوم نو ډېر زړه دا په دې مکه په حرم کې او په دې ګیر چاپېره علاقه کې دا زیړ دغه ښکارېږي. دا بره ګټه موږ ته کسو کوي دا ګټه ده د نبي علیه الصلاة وسلام په دعا سره چې دا ګټه رکاو شوې ده. الله دې زموږ د عمره قبوله کړي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قاد وقام. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين. صدق الله.